في المسجد الخفين أعلاه وأسفله. وبه قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن خالد بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة محمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن خالد بالمغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. باب في المسح الخفين، مسح خفينه أعلاه وأسفله. لکه سوال کوا چې خفین خو مخکې تسنیه دوه دي او دا هو ضمیر ورته د مفرد مذکر راجع شو، دا خو مناسبت د راجع او د مرجع په منځ کې رانغی. نو بعض حضرات وایي چې دا هو په تاویل لکل واحد سره دی، اعلاه اعلا د هر واحد او اسفل د هر واحد، هو ضمیر راجع شو په تاویل لکل واحد منهما. ولیکن بعض شارحین د ستا ډېره ښکلې خبره هم کوي، وی دا خفین دواړه یو ځای استعمالیږي، داسې نه چې خلک یو موضوع چې یو بله نه اچوي، دا یو ځای استعمالیږي دواړه یو بل سره لازم دي. نو په منزله د شیء واحده شو، نو ضمیر د مفرد مذکر ورته راجع کول صحیح شو. اوس به راشو مولانا صاحب دې کې اختلاف د مذاهبو له راشي، بیا به پکې خبرې کوو. درې خو زمونږ خپلې زړې خبرې دي، خو دې کې یو اختلاف دی، هغه دا چې حکم د مسح د خفینو تفصیل څنګه دی. نو د امام مالک په نزد مسح د خفینو د دواړو واجبه ده. د چا؟ د دواړو، هم د اعلا واجبه ده، هم د اسفل واجب ده مالک صاحب په نزد باندې، او د شافعي صاحب په نزد باندې د اعلا واجبه ده او د اسفل مسنونه ده. د اعلا واجبه ده، د اسفل څه ده؟ مسنونه ده. شافعي صاحب په نزد او زمونږ او د احمد ابن حنبل په نزد د اعلا واجبه، واجب ګوزه په معنا د فرض علم ښه، او اسفل مشروع نه ده بالکل. څو مذهبه شو؟ د مالک په نزد باندې اعلا اسفل دواړه فرض، واجب په معنا د فرض. د شافعي صاحب په نزد اعلا فرض او اسفل مسنون یا مستحب ورته، او زمونږ او د احمد په نزد باندې د اعلا فرض ده او د اسفل مشروع بالکل نه ده. بس اوس به راشو، اوس راویانو له راشه لومبۍ خبره په راویانو کلام کوو. ابوالولید دمشقي احمد ابن بکار دی، اصل کې دا احمد ابن عبدالرحمن ابن بکار دی، احمد ابن عبدالرحمن ابن بکار، خو خیر احمد ابن بکار هم ورته وی ابوالولید، او دا راوي ثقه دی ابوالولید. حافظ ابن حجر خو ته صدوق ویلی دی، خو خیر صدوق هم د وثاقت د لفظ دی. قال حدثنا الوليد بن مسلم، دا قرشي دی ثقه دی، قرشي دی ثقه دی خو مدلس دی، خو دلته تدریس تاوان ځکه نه ورکوي چې اخبرني سره نقل کوي. قال اخبرني ثور بن يزيد، ثور ابو خالد کنیه د حمصي دی، ابو خالد کنیه د حمصي ثقة ثبت، لیکن امام ابو داود وی چې دا حدیث ثور د خپل استاد د رجانه نه دی اورېدلی، منقطع شو. ثور ابو خالد حمصي ثقة ثبت، و دا حدیث د خپل استاد د رجانه نه دی اورېدلی، عن رجاء ابن حیوان، دا فلسطینی دی، ثقة فقيه، لوی سړی، ثقة فقيه. عن كاتب ابن المغيرة، دا سما دا كاتبنا ثابته، سو انقطاعونه پکې راغلل دوه. دا د کاتب نوم وراد ثقفي کوفي، وراد ثقفي کوفي ثقة. عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، دلته بدواړه منصوب ځکه چې مفعول به د مسح دي، هلته مې اسفله مجرور ځکه وی چې د خفینو نه بدل و، خفین مجرور علی په داخل.
مسح اعلى الخف واسفله مسح په اعلی د خف او په اسفل د خف. نو دا د چا دلیل شو؟ د مالک هم دواړو ته فرض وای او د شافعي هم او دا بره فرض و لاندې مستون و. لیکن مولانا صاحب حدیث ډیر زیات کمزور دی. سو پکې انقطاعان را لوایا دوا کم یو په قول د امام ابو داود سما د ثور درجه نه ثابت نه ده. یاد دی دا حواله در کوم. او یو د ترمذی بوت په خپل وای چې درجه سما د کاتب نه نه ثابته، د کاتب د مغیره نه دوی انقطاعان شي. قال ابو عيسى وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي واسحاق. لیکن د مالک او د شافعي په منځ کې فرق مې درته وکړه. وهذا حديث معلول، دې کې علت معلول او معلل دواړه ورته وایي. ما وی افصح ور معلل دی، معلول معلل یا معلل. لم يسنده مسند مرفوع نه دی نقل کړي. مسند خو دې پیژندلی و کنه، هغه حدیث ته وایي چې متصلم وي او مرفوع نبی علیہ السلام ته وي. متصلم وي متصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نو مسند مرفوع نه دی ګرځولې دی حدیث تر ثور نه سوا د ولید ابن مسلم نه دی به متفرد. نو لیکن ما ته وګوره د تفرد نقصان نه دی، تفرد نقصان نه دی. ولې د بخاری ډېر حدیث غریب دی، نقصان به اصول استراشي. وسألت ابا زرعه ومحمدا، امام ترمذی وی ما د دوړو نه تاسو کو د دې حدیث متعلق فقال دوړو وليس بصحيح. وجه رسول روانه ده ولې ځکه ابن مبارک روا هذا الحديث د ثورتنا التم ثورو کنه وګوره عن رجاء، لیکن دې کې انقطاع ما وې کنه. شا انقطاع ویل د امام ابو داود وسوي قال حدثت رجاء سوي حدثت عن كاتب المغيرة، ما ته بیان شوی د کاتبنا. حدثتو راغی نو معلومیږي دا چې سما درجه او د کاتب نشتا، د سما درجه د کاتب نه نشتا. مرسل هو مرسل. ته سوال وکړه چې مرسل خو نه دی، مرسل خو هغې ته وي چې صحابي پکې نه، صحابي خو پکې مغیره ابن شعبه راغلی دی. ما دلته د مرسل نه څه اخیستې وو؟ مې ستا شارحین وایي چې مرسل په معنا د منقطع دی. مې څه معنا کړې وه؟ مرسل خفي. مرسل خفي څه معنا مې کړې وه؟ چې معاصر د معاصر نه نقل وکړي خو سمیت ثابته نه. نو دا دواړه معاصران دي، رجا او کاتب، زمانه یوه ده خو سمې ثابته نه ده. او بل هغې کې مغیره هم نشته. نو که مغیره نی نو بیا خو صراحتا مرسل شو. اوس مولانا صاحب یو خو دا حدیث دوه دی منقطع شو. او بل واوره انور شاه کشمیری وایي وی دا حدیث ما په مسند د بزار کې ولیده په شپېتو سندونو، په یو کې مسفل نشته. دا حدیث ما په مسند د بزار کې په څو سندونو ولیده؟ په شپېتو، په شپېتو، په یو کې د اسفل ذکر نشته. نو ګوره ضعیف چې مخالف د ارجح نه وکړي، د ضعیف هغې ته څه ویمه؟ منکر. د ارجح هغې ته څه ویمه؟ معروف. نو شپېته دي هغه، هغې کې اسفل نشته. دا یو دی ضعیف دی او اسفل پکې دی. نو موږ دې له ترجیح نشو ورکولی. اوس برا شو مولانا صاحب دا خو د دوی حدیثو او ضعیف شو. زما دلیل کم دی؟ محشي دې لیکلی دی. څه ویلی دی؟ وګوره ورته، وګوره که نه. وقد روي عن علي پیدا مې وکړه انه قال لو كان الدين بالرأي. لکه پیدا مې وکړه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. دی رواه ابو داود، لیکن دا بلوغ المرام کې راغلی دی. ابو داود کې مشته، په بلوغ المرام کې مشته. دا زموږ مضبوط دلیل دی مولانا صاحب. خلاصه شوه خبره. نو دا حدیث ته څو مسلې معلومې شوې چې رسول الله مبارک په اعلی د خف او په اسفل مسح کړې ده. نور تفصیل تیر شو. ورپسې شه باب في المسح على الخفين ظاهرهما وبه قال دا زموږ یو بل دلیل مسترا روان دی. ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد. عبد الرحمن ابن ابي زناد تیریږي مولانا سے بار بار سے قراوی دی.
صرف دومره ده چې حافظ وي چې په آخر وخت کې په حافظه کې لږ معمولي نقصان راغلی دی عن ابيه چې ابو الزناد دی ابو الزناد څوک دی عبدالله ابن ذکوان عبدالله ابن ذکوان ابو الزناد ثقة فقيه شابه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما نو کته دې کې خو باطل نشتا نو عدم ذکر راغی ته دلیل د منع ولې ګرځي ما وی عدم ذکر په معرض د بیان کې دلیل د چاوي د نفي دا بیان کوي پورا د مسه بیان کوي چې کومه کړي دی کوي چې کومه نه کړي غنه کوي کنه على ظاهرهما دام دلیل شو او دا مضبوط روایت ته د مخ کې په نسبت ام د مغیره او دامه شابه قال ابو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن ابي سنان عن ابيه عن عروة عن المغيرة رضي الله عنه ولا نعلم احدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره وهو قول او سوا د چانا د عبد الرحمن ابن ابي الزناد سوا د عروه ابن او د عروه نسوق سوا د ابو الزناد او دا خیر ثقه شابه دیان وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واحمد قال محمد وكان امام بخاري وي كان مالك يشير بعبد الرحمن ابن ابي الزناد يعني يشير الى ضعفه دو ذاك حسن موي حسن و په اعتبار د تعدد د طرقو لیکن دا خدا امام بخاري په مالک حواله ورکړه لیکن مولانا صاحب لوی اکابر علما و تسقه وي ها سو کو تسقه وي لوی اکابر علما حافظ لیکلي دي هغه و تسقه وي زو سور پسې باب في مسائل الجوربين والنعلين وبه قال حدثنا حنان ومحمود بن عيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن مزيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم وسع على الجوربين والنعلين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم يكن نعلين اذا كان سخينين وفي الباب عن ابي موسى رضي الله عنه جی اس مولانا سے بھی اصول ضروری خبر دی غوق بہت ایک دی باو ما جاء فی المسعل الجوربین والنعلین مولانا سے دی زمانے کے خلق پا دی نرو جرابو مسا کئی نو تاسو پا دی لگزان پوئی کے خواہ میں سبق لگ تحقیقی دی کہ بیارا تا چٹونا نرا لے گئے رستو باب دی پا بیان دا مسع پا جوربین و پا نعلین یو سو سیزونا دلتاو پی جانا یو خفان دی داغی تعریف ما بلوس کرے خف موزع متخذ من الجلد او نحوه لقطع المسافة یاد دی کنا داغی تعریف میں کرے جورب مولانا صاحب ستوئیں یو دی منعل یا منعل جورب منعل یا منعل منعل و منعل ستوئیں کہ صرف تلے و تلگی دلی برا پی سرمنی دا سرمنی یا دا کلک سیس تلی و تلگی دلی دا سرمنی یا دا چا دا کلک سیس تلی و تلگی دلی صرف لان دی نو منعلم و توی جورب منعل او منعلم و توی دویم جورب مجلد دی مجلد ستوی اعلان دی تلیم و تلگی دلی ویختم ٹوکلی او برا پا دی پنجه دا پاسم ټوکړه لګېدلې دا ټوکړه نه څه ورته ویل کېږي سرمن یا مثل د سرمن تلیم د سرمن یا د مثل د سرمن وي او بره د پاسم پې سرمن لګېدلې هغې ته څه وایي مجلد دریم په دې اتفاق دی چې په دې جورب په منعل او په مجلد مسح کولی شي هېڅ اختلاف پکې نشته دریم څه شی دی جورب سخین سخینین ورته وایي دواړه سخینین څه ته وایي جرابه ده بلکل په عرف کې ورته جرابه وایي خو درې شرطونه دي پکې څو درې کم یو دي یو تتابع د مشي به پکې کېږي سخین هغه جرابې ته وایي چې تتابع د مشي پکې کېږي یو فرسخ کم از کم 3 میله پرله پسې پکې ګرځېدی شي دویم څه چې استمساک به یې راځي خپل پورې متمسکې وي کلکې وي بې د تړلو نه او دریم
شفاف بني که د پاسه پې اوبه واچوې لکه موضع غوندې نو فوري به خپې ته نه رسېږي. بیا درته وایم منعله کومې ته وایي منعل چې لاندې ورته سرمنې یا مثل د سرمن تلې. مجلد څه ته وایي چې لاندې مې بره مې جرابۍ خو ته دا لګېدلې. او ورپسې د سخینین څه ته ویلې کېږي هغې جرابو ته وایي سرمن پکې نشته جرابې دي خو چې درې صفتونه یې پکې. کم درې صفتونه؟ یو دا چې تتابو د مشې پکې کم از کم ما په موزه کې ویلي یو فرسخ 3 میله. دویم شفاف بني چې اوبه واچې لاندې به ترې نه رسي. او دریم څه دی خپې پورې و بغیر د تارونو د تړلو نه ټینګېږي. دا درې شي. اوس د دې درې واړو حکم څه دی؟ مسح جایزه ده مشروع ده عند الأئمة الأربعة ټولو په نسبت مسح مشروع ده. ولې مشروع ده؟ قرآن کې خو ذکر د غسل د رجلینو دی. مسح ولې مشروع ده؟ زه خفینو کې خو په تواتر ثابت دی. دې کې خو تواتر نشته. خفین خو په تواتر ثابت دی. دې کې خو تواتر نشته. دا په حکم د خفینو کې دی. خفین ورته متعدي کومه قیاس یې کوم په خفین. دا به نه وي چې په حدیث ثابت دی نه. خبر واحد د زیادت په کتاب الله ممنوع دی. د خفین روایت خو متواتر دی. د جورب روایت خو متواتر نه دی. د جورب روایت خو متواتر نه دی. خبر واحد دی. او ما ویلو چې خبر واحد د زیادت په کتاب الله ممنوع ممنوع ممنوع. زیادت نشي ورکولی په کتاب الله. نو بیا چې زیادت نه ورکې د دې درې واړو د مسې د جواز او د مشروعیت ولې قایل یې ماسوې تنقیح ایمانات لکه هغه شپږو څیزونو کې علت قدر او جنس و نو چې کوم شي کې قدر او جنس نو حکم ورته متعدي کوم د ربا د حرمت یاد لرې ده که نه. نو دا ما ګورې دا به نه وی چې دی کې حدیث دی. حدیث خبر واحد دی. د هغې زیادت په کتاب الله ممنوع ده. بلکې څه مې وی قیاس ته وجه نه. قیاس یې په خفینو کوم حکم متعدي کوم ورته. اوس راشي یو قسم جوربین دي غیر سخینین خفیفین لکه زمونږ دا جرابې چې دا مونږ په دې کومو جرابو کې ګرځو نیلان والا کاټن والا دا جرابې کې ګورې دې کې خو یو تتابو د مشې نشي کولی وشلیږي او که نه شلیږي لاندې خپلې پکې خوږېږي. دویم څه چې دی دا په خپله ټینګې نه دي بغیر د استمساک نه. دې کې هغه نري تارونه لګېدلي پلاستیک د هغې د وجې ټینګې دي. اتې لرې که بیا نشي ټینګې دي. او دریم چې اوبه پې ور واچوې لاندې فورا خپې ته رسېږي که نه رسېږي شفافیت هم نشته. نو دې باندې ولې مسح وکړه؟ که ته وایې دې کې خبر واحد دی ضعیف دی. که قوي مې نو زه خبر واحد له زیادت په کتاب الله نه ورکوم. که قوي مې نو زه خبر واحد له په کتاب الله باندې نه ورکوم. یاد لرې ده که قوي مې زه خبر واحد له زیادت په کتاب الله نه ورکوم او ضعیف هم دي څنګه ورکوم زیادت. او که ته وایې هغه نور قسمونه چې د جوربینو شو ما ووایې هغه د خبر واحد د وجې نه نه دي. د چا د وجې نه دي؟ هغې کې معنا د خف موجوده هغه علت پکې موجود دی. نو ځکه حکم مې ورته متعدي کړی دی. دا ډېره ښکلې خبره ده. څوک ته وایي مثلا جوربینو بیا حدیث وښایه. د ترمذي حدیث به ووایي ضعیف دی. دی درته ثابتوم ضعیف دی. وهلکه دا سخینینو باندې هلکه دا سخینینو باندې چې در جواز قایل یم د سره وجې نه قایل یم وایه د خبر واحد د وجې نه نه. زیادت د خبر واحد په کتاب الله منع دی. د چا د وجې نه قایل یم؟ چا بسې د قیاس ته وجه. ما قیاس و که قیاس خو محکم شی دی. ګوره یو خبره کومه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخکې د سخینینو د مسح هم قایل نو خو بیا د خپل قول نه رجوع کړی. امام ابو حنیفه مخکې د سخینینو د مسح هم قایل نو بیا د خپل قول نه رجوع کړی. د قیاس ته وجه نه رجوع کړی. اوس برا شو دا خو مولانا صاحب په دې کې په دې خفیفینو چې دا مونږ کوم جرابې دي اهل ظواهر مسح مشروعیت قایل دي. یو امام د ائمو پې قایل نه په دې خفیفین غیر سخینینو. څوک پې قایل دي؟ یو اهل ظواهر بس. اوس زه مخکې باب فی المسح جوربین والنعلین دا مسح په جوربین او په نعلین. په نعلینو مسح څه حکم لري؟ نو که نعلین
دا سیوی لکه د جورب لکه د موضوع په شان دی لکه دا د سرمنې بوټان چې ګیټی پکې پټی سرمنې بوټان چې څه پکې پټی ګیټی مسه پې کولی شي هغه نعلین اطلاق پې کېږي هغه نعلین چې هغې کیسې لکه د خفینو په شانتې وي ګیټی پکې پټی بلکل پې کولی شي منظم پکې کولی شي خو تلې یې پاکي تلې یې پاکي منظم کولی شي اله غوره نه ده ګوره غوره نه ده غوره ده چې بغیر بوټانو مونځ وکړي او بغیر سپلو مونځ وکړي ولې هغې کې به راځي وجه به راته ښیم چې د مانځه متعلق حضور پاک فرمایي چې دا ګوتې را ماتې که او قبلې ته په سجده کې مخامخ کا بوټانو کې ګوتې را ماتېدل کېږي نه او د خپو متعلق حضور پاک فرمایي چې کعب د کعب سره وجنګوه نو په بوټ کې کعب د کعب سره جنګولی شي نه نو اولا نه دي خو که تلې بلکل پاکي او صفاوي نو مونځ پکې صحیح دی نو چې مونځ پکې صحیح شو مذهب پې کولی شي او کم نعلین چې هغه سینې د ګیټو نه لاندې وي یا زمونږ دا سپلی دي یا زمونږ دا چپړې چپړاقې دې کې دې باندې مسه ممنوع زه اوس مخکې دا حناد تیر شوی دی محمود بن غیران هم تیر دی ثقتون وکیع ابن الجراح هم تیر شوی دی ثقتون سفیان نه سفیان ثوری مراد دی عن ابي قيس عبد الرحمن بن سروان نوم دی ځان پېس پېکا څوک یې نوم دی عبد الرحمن ابن سروان پسې سره دی نوم دی بعض علما ورته ثقه وایي لیکن اکثر ورته ضعیف وایي زه دا منم چې بعضې ثقه وایي اکثر ضعیف وایي او جرح مجرد هم نه وایي مقیده وایي نو ما ویلي که یو کس ورته ثقه وي او باقي ائمه ورته ضعیف وایي او جرح مقیده مي نو بیا به مونږ هغه جرح ته ترجیح ورکوو که لکه زه مثال در کوم احمد وایي کان یخالف فی احادیثه ده به په حدیثو کې نورو ملګرو نه مخالفت کو کان یخالف فی احادیث احمد وایي عن الغير أبو حاتم ليس بقوي أبو حاتم ليس بقوي النسائي وغيره متضعيف نورا في كلامكم خلق صبرك هذيل ابن شرحبيل دقم اختلاف ته بعض علماء سے قوی اکثر و تضعیف وی وی حافظہ کے نقصان دے وجہ ضعفهم خیر انا قل کیدا مغیرہ ابن شعبہ نقول دو راویان پاکی ضعیف شو ابو قیس هم او حذیل هم انا قل کیدا مغیرہ ابن شعبہ قال سوی توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين مسح وکړه په جوربینو او په نعلینو باندې اوس مولانا صاحب د دې جوربینو نه کومه خلو یا منعلین یا مجلدین او یا سخینین ورې ما تاسو ته ویلو چې امام صاحب د خپل قول نه په سخینینو کې رجوع کړی هدایم لیکلی دي او صاحب د بحر هم لیکلی دي د وفات نه یو میاشت مخکې رجوع کړی امام صاحب وفات نه یو میاشت مخکې زه مخکې د کلام پکې ته کوم قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح دا د تسامو ده چې دی ورته حسن صحیح بالکل تسامو یې ده محدثین ورته ضعیف وایي د ابو قیس او د حذیفه ابو داود دی راوباسه ده هغې کې شته ابو داود کې شته ابو داود وتضعيف يحيى بن معين وتضعيف ابو داود وتضعيف يحيى بن معين وتسوي علي بن مدينة شيخ ده بخاري ضعيف صوت مئات ابو داود بل سوف يحيى بن معين ده امام بخاري استاذ علي بن عبد الله مديني عبد الرحمن بن مهدي ټولو ته ضعیف وایي
وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري مبارك والشافعي وحمد وكم ثم على كذي خفا جوربين وقائل ندي قالوا أغيوي ويمسح على الجوربين وإن لم يكن عليه وإذا كان سخينين قيد پکې ولګاو کنه نو ابوی قائل دی خو کله قائل دی وایا چې سخینین وي او د سخینینو مې تدریج شرطونه وي وفي الباب عن ابي موسى دا په ابو داود کې ضعیف دی کوم ځای لکه ابو داود کې دی او څه دی ضعیف دی اے مولانا صاحب وکې دا ما چې دا بیا درته وایم فخفين ولي مسح جائزة دا حديث دي متواتر لا قرآن باندې زیادت ورکولش په کتاب الله او دا نور درې چې دي منعلين مجلدين او سخينين په دې ولي مسح جائزة دا د دې خبره واحد د وجه نه ګوري ضعیف ته کاکا دي مؤولم دي دا غیبه سخينين قید لګي مؤولم دي او ضعیفم دي ابو داود يحيى بن معين علي بن مديني دا اکثر علماء او ضعیف وي دو راویان پکې ضعیف دي نو دې لسنګ ترجیح ورکې په کتاب الله نو دا تنقیح ایمانات د علت توجنه یاد لري دا کنه او خفیفین باندې ځکه نشي کولای یعنی خفین دي شابه نه په معنا د خفینو کې چې متعدی کې ورته نو خفین نه معنا د خفین دریم حدیث پکې ضعیف دی دریم څه دي حدیث پکې څه دی ضعیف نو معنا د خفینو کې نه چې قیاس وکم حدیثونه پکې ضعیف دي نو ضعیف د څنګه خبره واحده مې ضعیف وي ته ول زیادت په کتاب الله څنګه ورکه اوس مولانا صاحب یو ځان سره لګ نوٹ کې زرتا د صاحب د تحفة الاحوذی او کلام نقل کو عبد الرحمن مبارک پوری دا مبارک پوری صاحب د تحفة الاحوذی چې دې ګوري غیر مقلد دی غیر مقلد عالم دی څه دی غیر مقلد او دا ټول سلفیان د کتاب او د خبره حجت ګرځي دا غووره ز خپل د تنوع ما سره پکې بلا خبرې لیکلې پرتيري خو دا چا قول د خلقومه دا مبارک پوری صاحب د تحفة الاحوذی کې کوم شرح د هدايه لیکلې دا وورس اسوي وضعفه كثير من الائمه دا حدیث دی په دې حدیث کلام کړی ښا وجه كلام كده بدي حديث تجربين ولا سوي ضعفه كثير من الأئمة قال النسائي ما وقت النسائي حوالة درقة قال النسائي ولك لا نعلم أحدا تابع أبا قيس لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية لا نعلم أحدا تابع أبا قيس المتابع نشتا فدق رواية تقولي والصحيح عن المغيرة ورا والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين وی صحیح هغه د مغیره ابن شعبه چې په خفینو دی د کېړو د مطابق نشته ضعیف دی قال ابو داود بل دوی دا مبارک پوری لیکلی دی ګوره دا نقل کوم مبارک پوری نقل کوم چې كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين دا غوري بيارته إذا كان نقلكما تحفة الأحوذين كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث أبو داود وي حوالة ورقيب أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث
لأن المعروف د مغیرنا سره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. نو هغه مسح د خفين معروف ده او د معروف مقابله کې سی لکه منکر وي، سی لکه هغه ته معروف وي. د مغیره هم د دې صحابي هغه حدیث چې مسح په خفين د هغه ته سوې لکه معروف، د معروف مقابله کې سی منکر دا منکر شو ضعیف مخالفت د ثقاتو کوي. قال البيهقي شابه دا مبارک پوری وي، دا مبارک بوري وي. قال البيهقي هذا حديث منكر. قال البيهقي هذا حديث منكر. قال البيهقي هذا حديث منكر. بل دا مبارک بوري عبارت ضعفه سفيان الثوري شابه ضعفه سفيان الثوري ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي. ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. ضعفه سفيان الثوري ياشو وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين. هذا معروف شنو ده منكر ضعيف دي كان. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين. بل قال النووي دا يولون به كلام دا نسائي من نقل کو دویم دا ابو داود دریم دا بيهقي كنا وصورة. قال النووي شارح لمسلم قال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه. قال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يقبل قول الترمذي كأنه حسن صحيح. اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يقبل قول الترمذي حسن صحيح ده. قال البيهقي دام تحفة الأحوذين بتور عبارات تتلوين. قال البيهقي إن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. سمعوا إن مسلم بن الحجاج إمام مسلم بيهقي سوي إن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر وقال إذا ضعيف إمام مسلم وقال لا نترك ظاهر القرآن. وقال لا نترك ظاهر القرآن چې غسل د رجلینو دی بمثل أبي قيس وهذيل. دا ابو قيس او د هذيل په شانت خلکو باندې قرآن پرېږدم. وقال لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل. وقال البيهقي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي. وقال البيهقي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي. ده عبد الرحمن بن مهدي نقل كي بيهقي سوي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي. قلت عبد الرحمن بن مهدي وي قلت لسفيان الثوري ما سفيان الثوري توي لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل. سفيان الثوري تموي عبد الرحمن بن مهدي لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل. لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل كذا دي رولو ما قبلته منك. ما قبلته منك.
फ़क़ाल सुफ़यान हदीसुहु ज़ईफ़, आका में हदीस ज़ईफ़ है। क़ाल अल-मुबारकपूरी लिखा अजीबन क़दर तब क़ाल अल-मुबारकपूरी अल-हासिल, क़ाल अल-मुबारकपूरी अल-हासिल दे दे के शरह क्यों गुरा अल-हासिल कि अन्नहु लैसा फिल मस्हि अलल जौरबैन, अन्नहु लैसा फिल मस्हि अलल जौरबैन हदीस मरफूअ सहीह, हदीस मरफूअ सहीह खालिन अनिल कलाम, निश्चित बगे मरफू भी और सहीह भी और खालिद कलाम नहीं। लैस फी बाब al-मस्हि अलल जौरबैन हदीस मरफूअ सहीह खालिन अनिल कलाम, हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम, अगवई हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम। न पता रहता लगे दे हदीस अंदाज त मालूम कि कभी हदीस थे न पदे सिंह ज़ियादत पर किताबुल्लाह वर कमा बस बकु मौलाना से फा बस पदी बे इक्तिफा हो। जज़ाकल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआओं के दरहम दबारान दुआओं के, हाँ दरहम दबारान दुआओं के दरोड़ दे बीमार दे और नन अस्पताल ततरी लाहौर था शौकत खानम त दुआ के अल्लाह वाला रोग सेहत वर की, अल्लाह वाला शिफा वर की, अल्लाह ताला शिफा वर के, अल्लाह रोग सेहत वाला वर की।